ډیره زیاته مننه او شکریا ادا کوم ستاسو د ارګنایزینګ کمیټۍ او ستاسو د کلي د ډیرو درنو سترو مشرانو د پرنسپل صاحب دی او د ټول پلیئرز د ټولو کلاړیانو د تماشبین وروڼو نن ستاسو د سپورټس ګراوند ته مانډکا سپورټس ګراوند په دې سلسله کې زمونږ راتګ وشو چې دا د سیلاب د وجې نه خراب شوی او قابل استعمال نه و. زموږ ځوانان دلته د هغې تفریحي او د هغې صحتمند پازیټیو اکټیویټیز نه محرومه شوي. تاسو زمونږ لاس خپې یئ او زمونږ فیوچر یئ، زمونږ مستقبل یئ، زمونږ امیدونه یئ. ستاسو صحتمندي د معاشرې صحتمندي ده، ستاسو خوشحالي د معاشرې خوشحالي ده. په دې فلډ کې څنګه چې د فلډ ټول خلق ایک امانه دردولی وو، مذهب ته نه دي کتلی، قوم ته نه دي کتلی، نسب ته نه دي کتلی، نسل ته نه دي کتلی، پارټۍ ته نه دي کتلی. همدغه رنګې د هغې ټولو دردېدلو خلقو دپاره د وړمبۍ ورځې نه الحمدلله د لاشونو د روچتولو، د کفن، د دفن، د جنازو د هغې نه وروستو 2,500 تعمیرات چې په هغې کې کورونه دي، دوکانونه دي، مارکیټونه دي، ایون پولیس تاڼه ده پکې، په هغې کې سکولونه دي او په هغې کې مختلف شعبههای زندگی سره تعلق لرونکي خلقو د هغې آفیسز دي، د هغې دفترونه دي، د هغې د صفایانو دپاره په ډیلی بیس باندې الحمدلله مونږ 4-5 هزار رضاکار ولنټیرز دا به مونږ ارینج کول او په هغې باندې د خپل قام او د خپل ولس هغه خدمت الحمدلله وکړو، بلا تفریق مو وکړو. دې ته مو نه دي کتلي چې تور دی کو سپین دی، چیت دی کو دنګ دی، مالدار دی کو غریب دی، خپل دی کو پردی دی، ټوله دنیا مو خپله ګڼله، هر سړی مو خپل ورور ګڼلو، هر تور سرې مو خپله مور ګڼله، هر بچی مو خپل بچی ګڼلو او د هغې د سترګو د اوښکو سره مو خپلې اوښکې توی کړي دي. د هغې کونډو سرونو ته مو لوپټې الحمدلله ورپسر کړي دي او د بونیر نه مو پوره دنیا ته یو پیغام لیږلی دی. ای د دنیا خلکو، تاسو پښتنو ته دهشتګرد وایئ، مونږ خو د مینې نه ډک خلک یو او تاسو مونږ ته انتها پسند وایئ، مونږ خو دومره لویه سینه لرو چې خپل خو لا خپل دي، د هر چا خدمت مو خپل سعادت ګڼلی دی، ایون تر دې چې هغه زمونږ غیر مسلم